حضرت ابن عمر رضی الله عنه فرمای چې یو کس د نبی پاک صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه وکړه چې په اسلام کې در ټولو اعمالو افضل عمل څه دی؟ نبی پاک صلی الله علیه وسلم ارشاد وفرمای چې تاسو خلکو ته ډوډۍ ورکوئ او بل سلام عام کړئ. خواتی کس پیژني او که نه پیژني هغه ته سلام ور اچوئ. بل روایت د مسند احمد دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد وفرمای چې د الله په نیز در ټولو ژوندي هغه کس دی چې هغه په سلام باندې ابتدا کوي، یعنی هغه په سلام باندې شروع کوي. عزتمندو مسلمانانو، موږ او تاسو ته پکار دی چې سلام عام کو. نن موږ او تاسو دا رواج ګرځولی دی چې څوک پیژنو هغه ته سلام ور اچو او که څوک نه پیژنو هغه ته سلام نه ور اچو. او بل موږ او تاسو د دې انتظار کوو چې بل څوک سلام راواچي، باعث د بل چا د سلام انتظار نه وکړو، خپله په سلام باندې شروع وکړو او بل سلام عام کو. خوا په کور کې، خوا په محله کې، په بازار کې هر چا ته سلام ور اچو. بل موږ او تاسو کور ته راځو نو دروازه ټکوو، بس اس کور ته راننوځو په خونه. پکار دی چې خپلې بیبي ته هم سلام ور واچو او خپلې مور ته، خپلې خور ته په کور کې سلام عام کو چې کوچنیان موږ او تاسو دغه عادت زده کړي.